سلام علیکم ټول وروڼو ته د سید نجیب طرف نه سلام وي. پر میوه وروڼو تاسو ټولو ته وپاتې وي. پرون په راچینور کې څه کومه نه یوه خوشګواره واقعه شوې دی. هغې واقعې په حوالې سره څو خبرې خپل وروڼو سره شیر کوم. د هغې ویډیو تعلق نه اهل سنت سره دی نه شیعه مذهب سره دی. دغه ویډیو مقصد صرف اور صرف انسانیت سره. دغه ویډیو کې زه څو خبرې هم شیعو سره هم سنیانو سره شیر کوم. و هغو ټولو کسانو ته نه وایم چې د اوسه پورې په سوشل میډیا باندې تاسې کس وئ چې څومره نقصان د اهل تشیع وشولو، څومره نقصان د اهل سنت وشولو. مزید د نه پوهېږم هغه به رب ته پاتې دی چې څومره به مزید د جاني مالي نقصان د هم د شیعه او د سنیانو کېږي. خو اخیره دې حل به څوک روبسي، څنګه به روځي و څه به کېږي هغه رب ته پاتې دی. اول اول تاسې د یوه معصوم ویډیو په موبایل سکرین باندې کس وئ. د دغې ویډیو حوالې سره زه ټولو وروڼو ته دا میسیج ورکوم چې دا معصوم بچي نه په سوشل میډیا کې یوه پروپیګنډه ګاډه شوې دی چې دا پرون څه کومه ناخوشګواره واقعه شوې دی. اخکې دا مثال زنده پاتې شوی و، بیا یوه اهل تشیع چې کوم زموږ ورور و هغه ته میلاو شوی و. نو اوس دا ته نه ګاډه دی چې دا یا مثال اهل تشیع چې کوم دی بې دردۍ سره شهید کړی دی. زه خو داسې ته یم پښتو کې یو متال دی چې رښتیا راتللو درویغو مکمل کړي ړانګ کړي وه. دا معصوم بچی چې کوم دی تاسې به خپله کس وئ چې دا کس ته چې کله میلاو شو هغو قدر احترام سره مثال بوتللو. زموږ کوم انجمن سکرټري دی هغوی ته یې حواله کړلو. دا معصوم بچی چې کوم دی خپلو وارثانو ته بالکل صحیح سلامت میلاو شوی دی. نو دې حوالې سره اوس به تاسې موبایل سکرین باندې کس وئ زموږ سکرټري صاحب باقاعده مطلب چې کومه پرون واقعه شوې دی هغه مطلب زه به بار بار وایم چې هغې واقعې هغه نه علاوه په راچینور کې چې څومره واقعات کېږي هغه الفاظو کې بیان کوله که نه ډېره زیاته مشکله دی، ډېره زیاته سخته دی. ویلې های روز چې کومې جنازې د مو کسو، های روز چې کوم مثال مو هغه ځای کې د فروانیت حد کرا شولو، د انسانیت کوم قاتل د کسو او نه د مسلمانو ته ایله کېږي، نه د مثال زناناو ته ایله کېږي، نه د مثال سپینګیرو ته ایله کېږي، نه د مثال ځوانانو ته ایله کېږي. او ایون اوس هغه ځای کې د انسانیت یو ماډل کوم قاتل روان دی که نه دا خو بار بار زه ویډیو کې وایم چې کوم قاتل فلسطین کې دی که نه سیم ټو سیم هغه شی قاتل چې کوم دی په راچینار کې روان دی. نه د پوهېږم د کوم ماډل انسانان خدای په دا قرم جنسۍ کې اوس موږ ته راپڅولي دي چې مثال هغه یوه انسان ته داسې نظیر کوي که نه لکه یو موږ تاسې څه یو څه هغه چې چاک موږ تاسې لولو مثال انسان زړه ونی نسی ځي. هغه مطلب دا دی چې یاره دا خدای مو پره حلال کړی دی. نو اوس موږ په راچینار کې یا شیعه او سني مثال قاتل داسې دی که نه لکه موږ ته خدای چېرته یو وحي رسولی وي چې تاسې هغه ځای کې قتل کوئ تاسې ته بالکل اجازات دی. خپله بې کسو ویډیو کې دوې کنویې دي چې یوه د شیعو دی یوه د سنیانو دی. دغې کوم جاني مالي نقصان وشولو نه د پوهېږم د کوم وخته پورې به دا جاني مالي نقصان مو تاسې کوو او کوم وخته پورې به مو مثال مو تاسې یو بل مړ کوو او کوم وخته پورې به مثال د قتل و غارت چې کوم دی دا به جاري وي. آیا تاسې کې چېرته انسانیت شته که نشته؟ تاسې خدای قرآن مجید څه کوم آیې رستولی دي که هغې آیې کې خدای چې چا یو انسان بې وجه قتل کو داسې وایي چې هغه آل انسانیت قتل کو او د ادمخور مطلب مسلمانانو
د کوم وخت پورې به تاسو د انسانیت قاتل کوئ؟ د کوم وخت پورې به تاسو یو بل مړ کوئ؟ نو تاسو داسې ویلې نه کوئ چې کوم یو کاس مثال هغه شیعه کې وي که سني کې وي چې مثال هغه شر و فساد جوړوي، مثال بې وجه معصوم قاتل کوي، بې وجه بې ګناه قاتل کوي، بې وجه مثال خویندې میندې جوړوي، تاسو یو طرف پاتې ګوئ ما هغوی سره مثال تاسو جنګ وکړئ، ما هغوی مثال قاتلین چې کوم دي چې هغه مثال قاتل جوړوي کتروغاده جوړوي ما هغوی مړه کوئ. دا اوس کوم مډل انسانیت دی چې مثال یو کاس هغه بیماری وجې نه چې ته لوړ وي، یو کاس مثال مجبورۍ ونه چې ته مثال ټریول کړی وي هغه واپس خپل کلي ته رسي، خپل کور ته رسي، یو وحشي ځناور چاهې څوک ویلې نه وي، کوم مذهب سره ویلې تعلق ویلې نه لري، چې هغه مثال ناست وي، هغه مثال ته دوره بېدریغ قاتل وکړي که نه چې هغه مکمل انسانیت ولړزېږي ته نه. زه خو داسې یم که نه چې کوم یو کاس چې هغه د انسانیت قاتل کوي چې کومې جامې کې ویلې نه وي، چاهې هغه شیام جامې کې وي، چاهې اهل سنت جامې کې وي، چاهې مثال کومې جامې کې ویلې نه وي، چې هغه بې وجه د انسان قاتل کوي که نه کومې جامې کې کوي هغه سر انسانیت سره هیڅ تعلق نه لري. او بیا موږ تاسې هم شیعه هم سنیو ټنډورې وایو دا شهیدان، دا شهید، دا شهید. اوس زه د مطلب نه پوهېږم څه دا قاتل څه کوم دی هغه یا شهید شولو، مقتول څه کوم دی هغه یا شهید شولو، د مقتول د داسې یایي چې زه په چي واجې شهید شولم، د قاتل د یایي چې زه په چي واجې نه د مقتول د قاتل کوم. اوس موږ په دغې نه پوهېږو چې د شهید کوم طرف شولو. خو ټیک دی دوه طرف به موږ شهیدان وګڼو. کوم وخته پورې به څه وړونه موږ به د شهادت کوو، کوم وخته پورې به موږ د مثال بې وجه قتل کوو. و دې کې به ځنا ډېر داسې کسان وي هغه به دا سوچ او فکر لري چې ته د لافتي یای، ته د فضول غږېږي، ته د مثال بې وجه خبرې کوې. موږ خو مطلب څوک بې وجه نه دي قاتل کړي، اول د موږ مړ کوي بیا د موږ هغه ریاکشن موږ په هغه ریاکشن کې د موږ مثال قاتل نه کوو. ریاکشن کې خو پکار دی تو هغه کاس مړ کړی وای چې کوم قاتل دی، ریاکشن کې تو هغه کاس مطلب قاتل کړی وای چې هغه تو معصوم بچي مړ کوي، تو خویندې مړ کوي، تو میندې مړ کوي، تو مثال بې وروره کوي، هغه د مړ کړی وای نو بیا یې خوان کولو. اوس ایکشن یوه طرف شي، ریاکشن یې چې کوم دی هغه بل طرف غلط ریاکشن کوي. مړ یو کی صحیح دی بوکې راپوڅي کی بل کس بې ګناو کې بل کس مړ کی. آیا د بې ګناه قاتل کوله دا کوم مذهب کې روان دی؟ دا ښه لکه اوس کوم قاتل فلسطین کې روان دی که نه سیم ټو سیم مغه حالات تاسې و جوړ کړی دی. اوس د موږ په دغه نه پوهېږو چې یار اوس د قاتل چوک شو، د مقتول چوک شو، د شهید چوک شو او د قاتل چوک شو. اوس په دغو خبرو به موږ د دماغو بیخي کار پرېښللو. ټوله مطلب شیعه او سنیان مطلب تاسې خپله لږ سوچ وکړو ګریوانو کې چې کوم مډل زندګي تاسې وبلنې روانه کړي دی، کوم مډل مثال تاسې چېرته روان وئ. بس وړونو نه د پوهېږو چې کله ورځې قیامت شي رب ذوالجلال ټول عالمین ودروي، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ وي، پنجتن پاک بار امام 14 معصوم ولاړ وي، صحابه رسول ولاړ وي، ازواج رسول ولاړ وي، مختلف علمین ویلوړ وي. خدای مونږ پوښتنه وکړي چې قاتله تو بې وجه د یو انسان قاتل کړی و، ته ما د دې ځواب راکړه، دغې وینې سزا اوس تا نه زه خلم. زه د نه پوهېږم چې هغه قاتلین به ورځې قیامت کې رب ته څه ځواب ورکوي. و هغه سازش چې څوک جوړوي چې هغه مثال بې وجه د انسانیت قاتل کوي، هغه قاتلین به خپل رب ته څه ځواب ورکوي؟ آیا تاسو ته بیا څه ځواب شته؟ بس رب ته به سوال وکړو چې پاکه پروردګاره چې کومه فرقې والا چاهې هغه کوم مذهب سره تعلق لري چې هغه د تو انسان بې وجه قاتل کوي، د تو انسانیت قاتل کوي، خدای هغوی ته داسې سزا ورکړه چې هم په دې دنیا هغه شورا او شرمنده شي، په هغې دنیا به هغه څه اسیا ځواب نه وي. بس ربه ته کور مې باندې رحم وکړي، ته د کور مې یتیم غریب مسکین بیوه او څوره مثال
خویندې کونډې شوي دي، میندې بورې شوي دي، خدای هغوی نه ته رحم و کرم نظر وکړي. ویلي څه نوره خو مو مزید کورمې کې خونریزي نه شو لیدای، مو خو نوره کورمې کې نوره د میندې بورول، خویندو جوړول، مثال د وړونو بیلول خو مو نوره نه شو لیدای. پاکه پروردګاره ته کورمې باندې رحم وکړي. خو څه د کوم قاتلین دي چې کوم بې وجه د انسان قاتل کوي، بې وجه د انسانیت قاتل کوي، خدایا همیشه دپاره هغه ښکلی سرزمین هغو ظالمانو نه ته خالي کړي. ډېره مننه وړونو، خوشحاله باد اوسئ. ویډیو اخري کې ټولو وړونو ته گزارش کوم که د مو ویډیو کې یو نیم الفاظ، د مو ویډیو کې یوه نیمه خبره چا باندې تکلیف سبب جوړ شوی، د زړه ګهرایو نه تاسو نه معافي غواړم. رب په حضور کې دعا کوم چې د کور مې جنسۍ کې بس امن و امان قایم کړي. ډېره مننه وړونو. نو سید نجیب تراو په اجازات مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.